فاتحینا د سورته مائده پوری لومبنی حصہ د سورته فاتحینا د سورته مائده پوری او بدی کې د الله د خالقیت ذکر دی بدی کې زیات د الله د خالقیت بیان دی دویم حصہ د سورته انعام نه سورته بنی اسرائیل اخره پوری سورته انعام د سورته انعام نه سورته بنی اسرائیل اخره پوری دا دوی مېسره او پدې کې د الله د ربوبیت ذکر دی د الله د ربوبیت ذکر دی پکې درې مېسا د سورته کهف نه سورته احزاب اخره پوری پدې کې د الله د تصرف ذکر دی اکثر تصرف باری تعالی سلورم عیسا سورة سبا آخر نوالا آخر قرآن مجید پوری سورة سبا نا آخر قرآن مجید پوری پدې کې د الله د مالکیت او د شفاعت قهری داغه د نفي بیان دی مولانا حسین علی صاحب رحمت الله علیه د قرآن کریم د مضامین په اعتبار سره سلور سی ذکر کوي او ار عیسا غي فرمای د الحمد نشورو ده الحمدلله رب العالمین سورة فاتحه د الحمد نشورو د لومبنی حصہ او د سورته مائده پورې دا بیا سورته انعام نه دوی مې شروع کیږي اغم الحمدلله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور اغم دغه الحمد نشورو ده درې مې حصہ د سورته کهف نه شروع کی سوره احزاب پورې الحمدلله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا دغم د الحمد نشورو ده سلورم حصہ د سوره سبا الحمد لله فاطر السماوات والارض اغم د الحمد نشورو ده علامه شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه فرمای چې قران کریم په ټول قران کریم کې شپږ مضامین ذکر شوي ټول قران کریم کې دا خو د مخ کې د قران کریم سلوري سی وي اوس د قران کریم مضامین شپږ مضامین دي چې قران کریم کې د دې بیان راځي یا با قرآن کریم کې د توحید بیانی یا با قرآن کریم کې د رسالت بیانی نمبر 3 یا با قرآن کریم کې د احکامات بیانی نمبر 4 یا با قرآن کریم کې د قیامت بیانی نمبر 5 یا با قرآن کریم کې د منلو والا د غي بیانی چې د خلکو د الله د رسول د وخت پیغمبر خبره منلې ده هغه کامیاب شوی دا غي بیان او نمبر 6 یاد نه منلو والا بیان نمبر 1 توحید نمبر 2 رسالت نمبر 3 قیامت نمبر 4 احکامات نمبر 5 ماننے والی نمبر 6 نہ ماننے والی دا شپږ مضامین په ټول قران کریم کې ذکر شوی دي سورۃ فاتحه سورة فاتحه د دې ډېر فضائل دي سورة فاتحه ته فاتحة الكتاب شفاء من كل داء حدیث مبارک کی راځي سورة فاتحه دا د اړې بیماری د لپاره شفا ده او کوم انسان چې د کیږي او هغه د کېدو په وخت کې د دې سورة فاتحه او بعضی حدیثو کې وسره سورة اخلاص هم راځي دې دواړو تلاوت کی فقد امنت من كل شيء بدغه حدیث مبارک کی راځي چې کم انسان د کېدو وخت کې سورۃ فاتحه الحمدلله وللضالین پورې وای او سورۃ اخلاص هم سره وای الله ورته د هر یو سيزنا حفاظت ورنصیب کړي د هر یو سيزنا وتعالى حفاظت ورنصیب کړي چې سورۃ فاتحه او سورۃ اخلاص په د کېدو وخت کې کم انسان وای الله ورته د هر یو مصیبت نه حفاظت ورنصیب کړي دغه شان نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک کی راضی چې ماته الله تبارک وتعالى دو نور را کړی یو سورۃ فاتحه او یو د سورۃ بقره اخیری چې کوم آیاتونه لري دا الله بل چاته نه ور کړی نو دا دو نور دا هم د سورۃ فاتحه فضیلت دی دغه شان حدیث مبارک کې دیتا من خزائن الله ویل شوی دا الله د خزانونه دا سورۃ فاتحه دا دغه شان دیتا حدیث مبارک کې عظیم
قرآن عظیم ویل شوی دی ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. نو دې قرآن کریم دی آیت مبارکه کې علما فرمای چې الله تبارک وتعالى فرمای مونږ تاسو ته و داسې آیتونه چې هغه بار بار لوستل کېږي دام درکړي دي او دا قرآن عظیم دی. دغه شان حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل یو صحابي ته فرمایي چې تاسو یو عظیم سورته نه خیم. هغه بیا نبی علیہ السلام نه هیر شو هغه وته وریاد کړ. نبی علیہ السلام ته فرمایل چې دا سورته فاتحه دا عظیم سورت دی. بعضی سورتونه دا سری چې هغه یو نوم دی او بعضی سورتونه دا سری چې دا هغه ډیر نومونه لري. د سورته فاتحه په الاتقان فی علوم القرآن کې علامه سیوطی رحمت الله علیه 15 نمونه ذکر کړي چې د سورته فاتحه 15 نمونه دي. یو څو نمونه پکې مونږه ذکر کوو. نمبر 1 فاتحه الكتاب. سورته فاتحه ته فاتحه الكتاب ویل کیږي. نمبر 2 الشفاء. سورته فاتحه ته الشفاء ویل کیږي. نمبر 3 کنز. سورۃ الکنز متویل کیږي. خزانه والا سورت په دې کې ډېر علوم او معارف چې دي لکه خزانه پکې پټ دي. نمبر 4 کافیه مرتویل کیږي. انسان د خپل حاجت او خپل ضرورت د پاره وای الله ورلا کافی کیږي. وافیه مرتویل کیږي. تعلیم المسأله یو نوم دی تعلیم المسأله. بل نوم دی صلات. بل نوم دی القرآن العظیم لکه مخکې مونږه آیات ذکر کو والقرآن العظیم. نو بل نوم دی القرآن العظیم. بل نوم دی القرآن. او لسم نمبر نوم دی السبع المثانی ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. دی کی سورۃ فاتحہ کی 140 حروف دی او 25 کلمات دی بگی او د ترتیب نزولی په اعتبار سره دا 5 نمبر سورت دی. د سورۃ مدثر نه دا رسته نازل شوی دی. سورۃ مدثر نه رسته نازل شوی دی. قرآن کریم دا دو ترتیب لري. یو ته ترتیب عثماني وای او یو ته ترتیب نزولی وای. چې په کوم اعتبار سره نازل شوی دی هغه ته ترتیب نزولی وای او په کوم اعتبار سره چې د الله په حکم سره دا صورت خدای شوی دی چې دا صورت شروع کی دا بسی دا آیات په پلانی صورت کې دا پر اخره کې کیدا نو دغه ته ترتیب عثماني یا ترتیب مصحفي وای یا ترتیب وضعی ورته وای. نو دا صورت چې د سورۃ مدثر نه رستا ترتیب نزولی اعتبار سره 5 نمبر صورت ته. د دې صورت خلاصہ مونږه غشپک خبرې ذکر کړې چې ټول قرآن په دې کې شپږ خبرې توحید رسالت قیامت احکامات ماننے والے نه ماننے والے. نو په دې ټول سورۃ فاتحه کې د غشپک وانه مضامین چې په دې باندې فټ کیږي. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم. په دې کې د توحید بیان راغی نو یو مضمون پکې ذکر شو. مالک یوم الدین. په دې کې د قیامت بیان راغی دا دویم مضمون ذکر شو. ایاک نعبد و ایاک نستعین. په دې کې د احکامات ذکر راغی دا سلورم مضمون دا ذکر شو. درې مضمون شو توحید قیامت احکامات درې مضمون شو. صراط الذین انعمت علیہم. په دې کې مونږه پرون ذکر کړل چې انعمت علیہم د انعام والا ډله چې الله به انعام کړي د غسلور قسمه خلق دي. پیغمبران صدیقین شهدا او صالحین. نو پیغمبرانم پکې راغله نو رسالت بیانم پکې راغی دا سلورم نمبر مضمون شو. او نمبر 5 ماننے والے نو اغم پکې رالل والصالحین دا منون کړي د پیغمبرانو. شهدا دا منون کړي د پیغمبرانو. صدیقین دا منون کړي د پیغمبرانو. نو د ماننے والے بیانم پکې راغی او غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. دې کې د نه ماننے والے بیان راغی نو د شپږ وانه مضامین په دې سورۃ فاتحه باندې پټ شو. بیا علماء کرام فرمای چې سورۃ فاتحه دا دوی سیدا یو د الحمدلله رب العالمین
مالک یوم الدین پوری، او دویم حصہ د ایاک نعبد نه تر اخره پوری. نو الحمدلله رب العالمین مالک یوم الدین پوری پنځه صفات دا د الله د ربوبیت ذکر کیږي، او د ایاک نعبد نه تر اخره پوری پنځه صفات د انسان د عبودیت ذکر کیږي، د بندګۍ پنځه صفات اخره پوری ذکر کیږي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، پناه نیسم په الله سره من الشیطان الرجیم د شیطان نټلی شوی نه. زمونږه د تفسیر اختتامونه باغی کې پیر حزب الله جان صاحب هغه بیان کړه، او د مفتی فرید صاحب رحمت الله علیه باغی باواله سره خبر ذکر کړي وا چې مفتی فرید صاحب فرمایل چې د اعوذ بالله معنی د سمکه وي چې پناه غواړم، بلکې هغه فرمایي چې معنی د څه کې چې پناه نیسم. اعوذ بالله پناه نیسم په الله سره، پناه غواړم نه بلکې غواړم نیسم، پناه نیسم بالله په الله سره من الشیطان الرجیم د شیطان نټلی شوی نه. د اعوذ بالله علماء کرام فرمای چې دوه حیثیت دي، یا خو اعوذ بالله دا ذکر دی او یا اعوذ بالله دا دعا ده. اعوذ بالله یا ذکر دی یا اعوذ بالله دعا ده. که ذکر دی نو د ذکر لسانی په جبه چې کوم ذکرونه خلق کوي سبحان الله الحمدلله وغیرہ، نو دغه لس قسم دي، سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر حسبی الله وغیرہ د دې لس قسم دي. نو په هغه کې بیا لسم نمبر قسم کې تعوذ اعوذ بالله مرضی. نو ذکر لسانی هغه لس قسم دي او لسم نمبر قسم پکې اعوذ بالله رضی. او یا اعوذ بالله دا دعا ده، لکه موسی علیہ السلام واقع کې بروس تراشي چې موسی علیہ السلام د قوم ته ویل بنی اسرائیل ته چې تاسو غوا ذبح کې، نو بنی اسرائیل ورته ویل اتتخذون هزوا مونږ پورې ټوکې کې. نو موسی علیہ السلام څه فرمایلو اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین، پناه نیسم په الله سره دې خبرنا چې زه جاهلانو نو ګرځم. نو دا قرآنی اعوذ بالله. یا یوسف علیہ السلام هغه ته چې کله غرونو ویلې چې دا یوسف علیہ السلام بځې چرته زمونږ بلی اور ځان سره ونیسا، خپلار ډیر زیات خفغان کړي د پسې هغه یوسف علیہ السلام پسې بیل کړي اوس بده پسې هغه وته معاذ الله ان ناخذ الا ما وجدنا متاعنا عنده، سامان د سره نیولې شوی او بنیسو بل مونږه کس، نو دا سنشي کې معاذ الله. نو اعوذ بالله هغه ذکر کړه قرآنی او تعوذات دا ډیر زیات دي. احادیث مبارکو کې ډیر زیات تعوذات ذکر شوي. اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر دام تعوذ دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دام تعوذ دی. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم دام تعوذ دی. مختلف تعوذات په احادیث مبارکو کې ذکر شوي دي. دا اعوذ بالله د دې څه حکمت دی؟ دا ولی د دې حکم دی؟ الله په قران کې فرمایي فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، چې کله د قران تلاوت کې نو تعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویا. دا د قران په آدابو کې دي، د قران کریم د تلاوت نمخ کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویل. اوس علما فرمایي چې دې څه حکمت دی؟ نو انسان سره مختلف قسمه قوتونه الله ورکړي. بعضی قوتونه لکه سترګي، غوږونه، جبا، دا مختلف حواس خمسه. دا قوتونه د دې د شر نه بچ کېدو یا الله ز سترګو د غلط استعمال نه بچ دا غي د بار اعوذ بالله. د غوږونو د غلط استعمال چې غیبتونه په ونرم غانې په ونرم د دې د غلط استعمال نه بچ کېدو د بار اعوذ بالله. جبا دې راکړي د دې غلط استعمال نه بچ کېدو د بار اعوذ بالله. یا الله د جبې د غلط استعمال نه زبنانی سمپتا سره. مختلف دا حواس خمسه دغه شان بعضی باطینی قوتونه انسان ته الله ورکړي، دا غي د شر نم د پناه د پاره اعوذ بالله ویل کی. دغه شان یو بل یو قرین دی زموږ چې شیطان ورته ویل کی هر انسان سره، دغه شیطان د شر نه بچ کېدو لپاره اعوذ بالله ویل کیږي. غرض دا چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، پنانی سم په الله سره د شیطان نټلی شوینا. شیطان د شیطان نه او شیطان دا جنات جنس نه کان من الجن ففسق عن امر ربه
سورۃ بنی اسرائیل کې به ان شاء الله راشي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نام د الله. الله دا د الله ذاتی نوم دی. علم للذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال المنزه عن النقص والزوال. دا د داسې ذات نوم دی چې هغه واجب الوجود دی، المستجمع لجميع صفات الكمال، چې څومره د کمال والا صفاتونه دي دا ټول الله کې موجود دي. المنزه عن النقص والزوال، څومره چې د نقص او د عیب والا صفات دي الله هغه نه پاک دي. د عیب والا صفاتونه الله پاک دي، او چې څومره د کمال والا صفات دي الله د کمال والا صفاتونه والا دي، او د عیب والا صفاتونه الله پاک دي. بسم الله. او بیا الرحمن، عام الرحمه، دا سي عام رحمت والا ذات چې کافر مشرک دواړو ته الله تبارک وتعالى هغه رزق او روزي ورکي. دا سي انسان چې الله نه مري هغه ته الله روزي ورکي، دا عام الرحمه. او الرحیم تام الرحمه، د قیامت پورز به د الله رحم د مؤمن د لپاره خاص وي. صرف مؤمن باندې به الله رحم کوي، کافر باندې به رحم نه کوي. بسم الله. شروع کوم په نام د الله. الرحمن چې عام مهربان دی، الرحیم خاص مهربان دی. دا سي مانم کولې شي. او یا څوک داسې د بخوانه معنی چې کوي بسم الله شروع کوم په نام د الله چې بخون کې مهربان دی، داسې کولې شي. یو ځل یو زموږ استاد محترم دی د پنجاب ابو ایوب قادری صاحب، هغه بیان کوي مال یو کس راغی وي هغه راته ویل چې یو پنځپيري را باندې سوال کړي، او هغه و بریلی یو پنځپيري را باندې سوال لا کړي چې ما ته وی چې تاسو دا ترجمه سمانه کوي. وای ما د ترجمه معنی کو چې شروع کوم په نام د الله چې بخون کې مهربان دی. نو هغه وی چې زما سوال لاره چې تا خو د الله د نوم نه شروع نه کړه، تا خو شروع د شروع نه کړه، ته خو چې شروع کوم په نام د خدای، او تا چې ویل چې د الله په نوم شروع کوم نو بیا د الله د نوم نه شروع کړي، او ته خو چې شروع کوم په نام د خدای نه شروع نه شروع کړه. نو هغه فرمای چې دا ما ځکه شروع کړه چې د لفظ ته ګورم چې اول د الله د نوم نه مخکې بسم دی، بسم الله، دا غي په ذریعہ سره ز خپل جبه پاکه کم چې الله نوم هغه ز پاک جبه باندې واخلم. بیا الله، بیا الرحمن الرحیم د الله صفات ذکر کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نام د الله چې عام مهربان دی او خاص مهربان دی. سورۃ فاتحه کې تاسو تمویلی د الله صفات دي او صفات ربوبیت پنځري. الحمدلله، لله دا یو صفت شو، رب العالمین دا بل صفت شو، الرحمن الرحیم دا دریم صفت شو، الرحیم دا سلورم صفت شو، او مالک یوم الدین دا پنځم صفت شو. لله یو، رب العالمین دوا، الرحمن دری، الرحیم سلور، مالک یوم الدین دا پنځه صفات د الله د ربوبیت د شروع کې ذکر شوی. یعنی چې مونږ الله ته درېګو نو د سورۃ فاتحه کې سوچ کوم چې په دې کې زه د الله صفات ذکر کوم، د الله توحید بیانوم. الحمدلله، ټول تعریفات، ټول حمد، جنس حمد چې په دنیا د هر ګډ ګډ کې، د دنیا د مشرق نه مغرب، شمال نه جنوب، اسمان نظم کې پوري، د تحت السرا پوري، بر د عرش مولا پوري، چې دا څومره حمد دی د دې اصل لایق حقيقي الله دی. دا ارز الله پیدا کړی او ارز انسان لکه څور کړی شوی او دا الله ور کړی، نو انسان کې بخپله کمال نشته. نو الحمد ټول تعریفونه لله الله د بار ثابت دي. رب العالمین چې رب دې د ټول مخلوقاتو د ټول عالمونو پروردگار دی. رب ستوي لګي تبلیغ الشیء الى کماله شیئا فشیئا، سیس چې دې کمال د رسول بقلار درجه سره تربیت کول، کاغه جسمانی تربیتی که روحانی تربیتی، سیس چې خپل کمال درجه ته رسول. العالمین، عالمونه مخلوقات چې دا څومره دي؟ نو بعضی مفسرین فرمایي چې دا اتل زره مخلوقات دي، او بعضی مفسرین فرمایي چې سلويغ زره مخلوقات دا په اوچه باندې دي، او سلويغ زره مخلوقات دا په سمندر کې دي. نو مختلف اقوال دي. بیا علما کرام فرمایي عالمونه سلور دي، یو ته عالم ارواح ویل کی، یو ته عالم دنیا ویل کی، یو ته عالم محشر ویل کی، او یو ته عالم برزخ ویل کی. عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم محشر. په عالم ارواح کې الله رب العالمین دی،
التم تاسو شي الستو بربکم زستاسو رب نیم نو ټول روحونو جواب ورک بلا ولین ته زمونږ رب یا الله دغه شان په عالم دنیا کې الله قران نازل کړي دی موږ دا آیات ویو الحمدلله رب العالمین او په عالم دنیا کې الله رب العالمین دی او په عالم برزخ کې الله رب العالمین دی چې کله انسان قبر کې خودلې شي نو دته دو فرشتي راځي نکیر او منکر او دنه تاسو کوي مر ربک رب دې څوک دی نو دغه د عالم برزخ کې الله رب العالمین دی دغه شان د قیامت په ورځ باندې الله رب العالمین دی زمونږ استاد محترم به فرمایل مولانا محمد الیاس ګمن سے چې کوم ځای کې الله رب العالمین دی او ما غزه کې نبی علیہ السلام رحمت للعالمین دی د الله ربوبیت په ټوله دنیا باندې عام دی د نبی علیہ السلام رحمت په ټوله دنیا باندې عام دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبري او نبوت په ټوله دنیا باندې عام دی په ټوله دنیا کې د نبی علیہ السلام نبوت او پیغمبري ده الحمدلله ټول تعریفونه الله د پاره دی رب العالمین چې پالون کې د ټول مخلوقات دی الرحمن عام مهربان دی الرحیم خاص مهربان دی مالک یوم الدین مالک د ورځې د جزا دی مالک د ورځې د جزا دی دین ډېری معنی دي یو معنا د دین دا جزا ده مالک یوم الدین مالک د ورځې د جزا دی علما فرمای دلته کې الله تبارک وتعالى لفظ د مالک ذکر کو مالک ویل کی بادشاہ ته الله دلته کې قاضي یا جج ذکر نکو چې الله به د قیامت په ورځ باندې جج وي او الله به عدالت لګي او باغی کې به انصاف کی بلکې الله فرمایي ز بادشاہ زما شاهانه دربار بلګي او الته کې به هر چا سره حساب کتابي خوشاهي انداز کې وي دا څنګه چې الله د چار قانون پابندي جج یا قاضي چې د قانون پابندي الله د قانون پابند نه دی نو زما دربار ته راځي نو دا وګڼه چې الله بادشاہ دی او زما خطاکارم کې دي چې الله زما ګناهونه معاف کړي او اعلان وکړي جزاء زما بنده ته جنت ته لاړ شي مالک یوم الدین مالک د ورځې جزا دی ایاک نعبد دې زنه دی خواته د عبودیت د بندګۍ پنځه صفات ذکر کیږي نمبر 1 عبادت نمبر 2 استعانت عبادت استعانت نمبر 3 استقامت المستقیم استقامت اور نمبر 4 دا منعم علیہم فلا ربان دتلو نمبر 3 ہدایت تے طلب ہدایت اور نمبر 4 استقامت دی نمبر 5 دا منعم علیہم فلا ربان دتلو دعا او دا مغضوب علیہم او د دوالین د گمراه خلکو د لارې نه بچ کېدو دعا دا پنځه صفات د بندګۍ یو سړی وي ز بندګي کوم دی به عبادت د الله کوي یو سړی وي ز بندګي کوم دی به استعانت او مدد د الله نه غواړي یو سړی وي ز بندګي بعد الله بندې ما د دې بعد الله نه هدایت سوال کوي یو سړی وي ز د الله بندې بدقه هدایت به استقامت سره په عمل صحیح طریقې سره وپی کوي یو سړی وي ز د الله بندې دی بیا د نیکانو خلکو په لار باندې تلو سوالم کوي او د بدو خلکو د لارې نه بچ کېدو هم کوشش کوي د نیکانو مجالسو کې د ناستي د بدو مجالسو غلطو مجالسو نه د ځان د ساتلو کوشش بم کوي ایاک نعبد خاص تا مونږه عبادت کوو او ایاک نستعين خاص تا مونږه مدد غواړو ورته کې اول عبادت ذکر شو وروسته بیا مدد غوښتل ذکر شو اول عبادت ولی مخکې شو علماء فرمای عبادت ځکه مخکې شو چې دا مقصود دی او هغه ډیر اهم دی او استعانت مدد غوښتل دا د مقصود د پاره یو وسیله ده یا الله عبادت ستا کوم نو عبادت اهم دی اول ذکر شو او ستانه بګي مدد غواړم دا د هغه د پاره اسره وسیله ده نو وسیله هغه د هغه په نسبت سره دویم نمبر درجه لري نو ځکه هغه رسته ذکر شو الاهم فالاهم په اعتبار سره دا وړاندې رسته شو ایاک نعبد خاص تا مونږ عبادت کوو دا خاص معنی مونږ ولې کوو ځکه تقدیم ما حق او تاخير يفيد الحصر والاختصاص د دې اصل کې دا نعبدک مونږ ستا عبادت کوو نو ایاک چې وړاندې شو نو دا د کې د تخصیص والا معنی رااله ایاک نعبد مونږ خاص تا عبادت کوو و ایاک نستعين او خاص تا مونږه مدد غواړو امام ابن کثیر رحمت الله علیه فرمای
الفاتحه سر القرآن، سورة فاتحه د ټول قرآن دا راز دی. وسرها هذه الكلمه، او د سورة فاتحه داغي اصل نچوړ او راز چې داغه د ایاک نعبد و ایاک نستعين دا جمله ده. عبادت څه ته ویل کی؟ حکم د الله، طریقه د مصطفی، حکم د الله، طریقه د مصطفی. موږ اوس ډیر خلک چې دی هغه مونږه د الله د عبادت او د الله د حکم منلو خبرې کوو، موږ د الله حکم منو، موږ د الله حکم منو، خو حکم څه ته ویل کی؟ عبادت څه ته ویل کی؟ عبادت کې حکم به د الله او طریقه به د نبی له سلام. چې حکم د الله نه، طریقه د نبی له سلام منی ډیرم، خو چې حکم د الله نه منی نو دا عبادت نشو. او چې حکم د الله منی او د پیغمبر علی السلام په طریقې نه کی دا عبادت نشو. عبادت کې دا دواړه خبرې ضروری دي، حکم د الله او طریقه د نبی له صلوات و سلام. لکه موږ مانځه ته درېږو، نیت څنګه تړو؟ د نبی له سلام حکم د مانځه دا د الله دی، اقیم الصلاه، موږ قائم کې، خو هغه طریقه موږ د چا کو؟ د نبی له صلوات و سلام چې موږ ته کوم ذکر کړی دا. نو ایاک نعبد، خاص تا موږ عبادت کوو. بیا عبادتو کې صرف موږ نه راځي، دا موږ په عبادتو کې یو جز دی، یو اهم جز دی، اهم عبادت دی. خود ټول دین خلاصه پنځه خبرې ځان سره یاد ساتي او دالی کې ځان سره د ټول دین خلاصه پنځه خبرې. نمبر 1 اعتقادات چې هغه ته عقاید ویل کی، دا د دین د ټول نه اهمه او لومبنه شعبه ده او اهمه حصہ ده. نمبر 2 عبادت، لکه منځ او دس، روزه، زکات وغیرہ، حج، دا ټول عبادت دي، جهاد وغیرہ دا عبادتو کې راځي. نمبر 3 اخلاقیات، صبر کول، اخلاق سره پیش کېدل وغیرہ دا اخلاقیاتو کې راځي. نمبر 1 اعتقادات، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 اخلاقیات. نمبر 4 معاملات، لین دین، اغشتل خرصول، دام چې د دین بنیادی او اهم رکن دی. دغه شان نمبر 5 معاشرات، کور کې د خزه او د خاوند جون څنګه تیرول، د مور او پلار او د بچو څنګه جون تیرول، د خور او ورور سره څنګه وخت تیرول، د ګوانډي سره څنګه وخت تیرول، د کلی د سړی سره څنګه وخت تیرول، د خپل مرګري، د سفر مرګري، د مدرسې مرګري، د سکول مرګري، د تعلیم د سفر مرګري، د غي سره څنګه، دا ټول با معاشراتو کې راځي. نو عبادت صرف مونږ ته نه ویل کی، بلکې د پنځو واړو سيزونو کې د الله حکم او د نبی له سلام طریقه دغه ته عبادت ویل کی. ایاک نعبد، خاص تا مونږ عبادت کوو، و ایاک نستعين، او خاص تا مونږ مدد غواړو. دا دوا د بندګۍ صفات ذکر شو. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا مونږ معنا کوو، زمون عام خلق معنا کوي ويره اهدنا او خیا مونږ تلا رسنو، خدای دې معنا دا نه ده، بلکې د سی معنا کوي اهدنا روان کې مونږه الصراط المستقيم، بصراط مستقيم. ځکه چې د هدایت دو معنی دي، یو ته ویل کیږي اراءه الطريق، یو ته ویل کیږي ایصال الى المطلوب. مثال په تور دالته کې د چنچینا یو سړی غنوي اړې سره کوشي، هغه وی چې راز ترجمه او تفسیر لازمه دا کم زری، یو کس وته خالی نه خپته خو چې داسې بلاټ شي منځه ډبر راشي، شبیر مولا دکان براشي، بیا بدینه دسي توشي، بیا بدسي توشي، یو دا طریقه دې د اراءه الطريق ویلار دی ورته وخوله. او دویم یو انسان چې هغه ځان سره په موټر سایکل کې نه یا پیدل وسره روان شي او دلته د جمعات مخه ته درې دا جمعات دلته کې تفسیر دی او دلته کې راځي یاد سیف الله مولوی سے مدرسه ورته خي چې دا مدرسه د بناتو او دې کې چې زنانه دي هغه دلته کې تفسیر کوي یا دلته کې هغه علم زده کوي، دا علم ترتیب دی پکې. نو دا ایصال ال المطلوب دی، تا خپل ځای ته منزلي مقصود ته رو رسو. نو مونږ چې ویو اهدنا او خیا، نو غیرات الطريق معنا مکه، اهدنا ایصال ال المطلوب، یا الله مطلوب او منزل ته مې ورسي، روان مې کې به اهدنا روان کې مونږه خدایا الصراط المستقيم، بصراط مستقيم باندې. د صراط مستقيم څه ته ویل کی؟ یو تفسیر دی صراط مستقيم قران ته ویل کی. روز ترازی ذالک الکتاب لا ریب فیه، دا کتاب او دا قران چې دی دا صراط مستقيم دی. دویم تفسیر دی اعتدال، دې د صراط مستقيم ویل کیږي. یهودو دومره افراد کو د پیغمبرانو درجه دومره کم کړه چې د بعض پیغمبرانو تکذیب او بعض پیغمبرانو قتل پسې لګیدلی، نو دومره د پیغمبر هغه آداب هغه کې نو،
دا تفرید شو، کمی شو. او بعض دومره افراط کو غلو وکړه عیسایانو چې هغه عیسی علی السلام ته د الله زوی وایي او د خدای صفات ولا ورکړه. نو د افراط او تفرید نه پاک دین هغه ته صراط مستقیم ملکی. دغه دین چې هغه اسلام مونږ ته الله را کړي او رسته براشي سلورم سیباره کې چې په دغه افراط او تفرید نه پاک دین اغوستون کې خلق د سوق دي د اهل سنت والجماعت دي. په نن سبا وخت کې دغه خلق د افراط او تفرید نه د پاک دین خدمت کوي. په دې وجه هر سړی ځان ته دا نسبت کوي اهل سنت والجماعت، بریلی مو اهل سنت والجماعت، بل سړی مو اهل سنت والجماعت، هر سړی په دې فخر غنوي یاره ز پاک دین بیانون کېما. یا دغه سي داغې نه وروسته بیا چې چا د دین د پاکي او د تطهیر خدمت کړي هغه علماء دیوبند دي. نه دغه سي هر سړی عزت دیوبندي ما هر سړی دیوبندي نه هغه سړی چې هغه د دین اسلام چې دی هغه د افراط او تفرید نه پاک انداز کې د اعتدال انداز کې هغه د خدمت کړي دی دغه سړی د صراط مستقیم والي. نو د هدایت دعا دا د بندګۍ دریم نمبر صفت شو. استقامت دا د بندګۍ سلورم نمبر صفت شو. صراط الذین انعمت علیهم لار دا هغه کسانو دا بدل له د صراط مستقیم نه. صراط الذین لار دا هغه کسانو انعمت علیهم چې تا به انعام کړي. نو تاسو ته ویلو چې دا قران کریم یو تفسیر دی، تفسیر القرآن بالقرآن، دا قرآن تفسیر په تفسیر سره پرون ذکر شو. د انعمت علیهم بیان رستر روان دی په قران کریم به زم سپاره کې فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. دا سلور ډلې الله وی بدی ما انعام کړی دی. تمانه دعا غواړي چې الله د انعام والا خلق بلار باندې می روان کی، انعام یافته خلق بلار می روان کی. هغه خلق پیغمبرانو لار ده. دلته کې مانه دعا کی نو راځو د پیغمبر بلار روان شه. دا انعام یافته خلق لار تمانه دعا غوښتي ده هغه د صحابه لار ده، راځه د صحابه بلار روان شه. انعام یافته خلق دعا د مانه غوښتي هغه د شهدا د شهیدانو لار ده باغی باندې روان شه، او هغه د صالحین لار ده باغی باندې روان شه. نو موږ اکثر عوام ته وی یاره تاسو زه به نه سوال کوي یا الله په صراط مستقیم می روان کی، او الته کې د مانزه خپل ژوندۍ د مانزه والا جوړ. دا تبلیغی حضرات وای خپل جون چې د مانزه والا جوړ. مانزه کې چې څنګه ویم چې الله په صراط مستقیم می روان کی د دې انعام یافته خلق بلار می روان کی. نو دغه سه بار ژوندۍ کې انعام یافته خلق بلار باندې د تلو ز کوشش کوم. غیر المغضوب علیهم دام د دغه نه بدل یا صفت نه لار د هغه کسانو مغضوب علیهم چې غضب کړي شوی دی باغی باندې د عینات بوجه، ولد ضالین او نه لار د هغه کسانو چې هغه محروم پاتې شوی د جهالت بوجه باندې. نو چې کله د منعم علیهم د انعام یافته خلکو ذکر راته نو باغی کې د یو ډله ذکر شو، بس انعام علیهم یو ټکی شو. او چې کله د بدو خلکو ذکر راته د نه منونکو خلکو نه ال بیا دوه ټکی ذکر شو، غیر المغضوب علیهم او بل ولد ضالین. دا ولی نو علما فرمایي ځکه چې دا منونکي خو یو قسم خلک دي چې غي منی او ار د الله حکم ته تابعداري، او نه منونکي خلک دوه قسم دي. یا خو به خو ورته پته چې دا سیز حق دی او زینه منم دا د ضد په وجه کوي، نو هغه د بار غیر المغضوب علیهم راغی. او یا بجری هغه ته پته نه وی علم به ورته نه وی او ځکه نه مني هغه د ولد ضالین کې رالل. ولد ضالین آمین. آمین دا هم چې علما فرمایي چې دا آمین یا ذکر دی یا دعا ده، او ذکرم په پټه او آمین په دعا په پټه د دواړو په باره کې. لکه آمین کته وی چې آمین دعا ده او دا آمین دعا ده د قران نه ثابت ده. موسی علی السلام چې کله فرعون داغي پس خیری کولی ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم، نو په دغه ځای کې هارون علیه السلام حدیث مبارک کی راځي هارون علیه السلام به آمین وایو، موسی علیه السلام به دعا کوله، هارون علیه السلام به آمین وایو. نو الله د دواړو دعا ته د هارون علیه السلام دعا د موسی علیه السلام دعا د هارون علیه السلام آمین ته دواړو ته الله دعا ویله. قال قد اجيبت دعوتكما. نو په دې وجه علما فرمایي چې دا امینم دعا ده او دعا کې اصل پټ غوښتل دي. ادعوا ربکم تضرعا وخفیه، الله نه په پټه باندې غواړه چې ستنه غواړي په پټه باندې غواړه. اصل بګیداري
پخکارا ویل ګناه نه خو اصل پدې کې پټ ویلی لہذا پدې وجه موږ احناف امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمای چې کله سړی چې نارینه په جمع کې ولاړی نو هغه به امین په پټه وای هغه به بخکارا نه وای ځکه چې امین دعا ده په دعا کې اصل پټ ویلی نو پدې وجه باندې هغه دا حکم کوي یا امین ذکر دی او علما فرمایي چې ذکر په باره کې قرآن کې حکم دی واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفه الله یاد کا خپل نفس کې بزل کې په پټه باندې نو د دین هم دا ثابتي کې چې امین په پټه ویل پکاري سوره فاتحه دا ټوله ختم شو نو سوره فاتحه چې کله یو نارینا په جمع کې ولاړی او هغه مقتدی وي نو هغه به امام پسې سوره فاتحه نه وایي ځکه چې دا قرآن دی واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا دا قرآن حکم دی چې کله قرآن لوستل کیږي نو تاسو ورته غوږ دی او خغلی کیږي لعلکم ترحمون دې لپاره چې تاسو رحم وکړئ شي نو الله فرمایي که رحم غواړئ نو تاسو دې د غوږ دی او غلی کیږي د دې په وجه باندې علما فرمایي چې دا سوره فاتحه دا چې کله مقتدی امام پسې ودرېږي نو پټه به وایي هغه نه به وایي بلکې خاموش به ودرېږي دی به غلی کیږي او چې کله ځان له ولاړی نو بیا وایه امام صاحب له یو ځل سکسان راغله او هغې سره مناظره کوله امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وی چې تاسو وایئ چې یاره دا سوره فاتحه چې دا امام چې قرات کوي بس هغه پسې مقتدی نه کوي مقتدی یې پسې نه وایي سوره فاتحه یا سوره نو وی په دې سره مناظره کو امام صاحب متوی چې تاسو لس دولس کسان یا ټول بکوي کنه یو کس بکوي هغه وی چې یو کس مقرر کړي چې دا کس به تاسو سره کوي امام صاحب چې د مخ کې نو تو فرمایي بس مو غټله مناظره هغه حیران دي چې موږ شروع نه کړی دی وی چې ما وګټله امام صاحب تو فرمایي چې تاسو د لس دولس یو کس مقرر کو د غټل تاسو غټل لګنه ویلاو د بیلل تاسو بیلل لګنه ویلاو د تاسو چې دا یو کس مقرر کړ د خبره تاسو خبره ده ویلاو وی مونږ هم د امام د دې لپاره مقرر کوو چې بس د قرات زما قرات دی د ثواب زما ثواب دی او کله د موږ خراب شو زما خراب شو نو زه خو امام مقرر کوم د دغه لپاره ځکه حدیث مبارک کې مرضی دا بعضی ال حدیث چې کوم دي دا غریبانان چې یو حدیث وری بل نه خبر نه بل باندې نه پیږي نو هغه یو حدیث راوالی وی چې د سوره فاتحه نو موږ ځینګي حالانکه داغي عدزان لکس د پاره دی او دا من کان له امام فقراءه الامام له قراءه چې چا امام نو د امام قرات د مقتدی لپاره قرات دی نو په دې وجه امام صاحب دا مذهب دی چې کله مقتدی امام پسې ولاړی اب سوره فاتحه نه وي یو لس منټه وقفه کو ان شاء الله بیا به سوره بقره شروع